الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو قربانه هیره حیات د پروګرام روغ صحت کې تاسو ته هرکلی وایم په خیر راغلی. ګرانو کتونکو، روغ صحت په پروګرام کې موږ په هر هفته کې په یو نوې موضوع باندې په نوې بیمارۍ باندې خبرې خو کوو. خو نن زموږ ټاپک د هغې نه چینج دی. نورې بیمارۍ موږ ډاکټر صاحب سره نن ډسکس کوو. ډاکټر عبدالرشید خان موږ سره نن بلنه کړې ده په روغ صحت په پروګرام کې چې کوم په خپل هومیوپیتھک فیلډ کې یو نوم حاصل کړی دی د کامیابۍ په سطح باندې بېتاجه بادشاه. د ډاکټر عبدالرشید خان مرسته د ستاسو صحت د بیمارۍ دپاره دی چې کم موږ ډسکس کوو به. نو ډاکټر صاحب تر مخه به راځو، خو رومبې به زه دا وایم چې ډاکټر صاحب واقعي موږ له ډېر په ټف ټایم کې موږ له ټایم راکوي. نو راځو ډاکټر صاحب ته سلام کوو. ډاکټر صاحب سره ستاسو میسجونه هم ډسکس کوم. نو راځئ ډاکټر صاحب، السلام علیکم. جی بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. هیرا بچی ډیره مننه، شکریہ. لومبې د ای وی ټي خیبر چې څونه ټیم ورک دی د دې یو جهان مننه چې یو پیره بیا روغ صحت پروګرام کې ضرور بلنم او عزت یې راکړه. ډیره مننه. تhank you so much. زه هم تاسو ته د خیبر ټول ټیم ډخه هرکلی وایم په خیر راغلی. مهرباني، شکریہ جی. ډاکټر صاحب ماته تاسو طبیعت هم لږ ناروغه غوندې لګي. نو اصل کې هیرا بچی موسم تبدیلی روانه ده او دا فلو، زکام، ټمپریچر دا تقریبا دا که پرس که ډاکټران نه بیمارېدل که نه نو بیا خو به دا ټول جمدي وو. او مطلب دا دی چې بس علاجونه به یې کول له خلکو. نو بس بیماري او صحت دا بس د الله طرفه را. کله چې موسم چینج کېږي خامخا داسې یو دغه راشي او بل مونږ خو بند یو، په گاډي کې بند، په کور کې بند، په کلینیک کې بند. نو که معمولی بار روزو معمولی دوړه مو لکه د ماشوم په شان هغه سینسیټیویټي مونږ کې زیاته وي، ځکه چې مونږ روټین مطابق چیرې نو عادت نه یو. نو په دغه وجه باندې بل موسم چینج کېده، زکام راغلو، الله پاک رحم کړی، گزارش ویل چې الله تاسو له روغ صحت درکړي. زمونږ کتونکو سره چې کم په خپل بیمارۍ کې مبتلا دي. ډاکټر صاحب راځم به زه خپل کوېسچن ته زمونږ ته یو مختصر دا ووایي ډاکټر صاحب چې زمونږ هومیوپیتھک او ایلوپیتھک کې مختلف څه دي. دا تاسو وروسته خپل پروګرامز کې ویلیم دي، خو دغه هم یو کوېسچن شوی دی او بیا د هغې کې چیک اپ څنګه کېږي او بیا سپیشلي دا کوېسچن په اخره کې شوی دی ستاسو فیس څومره دی؟ زه خو هومیوپیتھک ډاکټر یم. جی. لومبې ما ایم بی بی ایس کړی دی، بیا مې هومیوپیتھک کړی دی. خلک په برز یو زه په ښکته راغلی یم ځکه چې زه یو ورکوټې کمزورې شان هومیوپیتھک ډاکټر یم. زما 200 روپۍ پیس دی او زما بچی چې کم دی نو د هغه 1500 پیس دی. لږ غټ ډاکټر دی، هغه ډینټل سرجن دی. انګور مې نو هغه هم لږ وجود کې غټه خو نه ده، خو پیس یې لږ غټ دی. بیا زه خبرې لرم چې غټ ډاکټر دی که نه. ایلوپیتھک ډاکټران چې دي دا زما په نیز باندې دا لږ غټ ډاکټران دي. هومیوپیتھک ډاکټر دا لږ غونتې کمزور ډاکټران دي. حالانکه موږ سوچ وکړو نن یو کس صرف زما سره د کلینیک ته ملاقات له راغلو نو ما ته ډاکټر صاحب ما د کبیر میډیکل کالج نه ایم بی بی ایس کړی دی او یو 2 مریضان ټیک کېدل نه نو یو ما هومیوپیتھک ډاکټر ته ریفر کړل. نو هغه مریضان ښه شو، د هومیوپیتھک کمزورې دوای سره ښه شو. ما په سټیراید اچولي وه او په ټرینکولایزر مې اچولي، نو هغه الله ښه کړله. اوس هغه چې هومیوپیتھک هم وکړو، هغه بیا چیرې نو بی چې مې سم وکړو، بیچلر هم شو او هغه اوس دا خواهش کوي چې زه به د کلینیک د ایلوپیتھک دا کلینیک کله بندوم او زه به کلینیک هومیوپیتھک کله کولاوم. نو هغه ما له مشورې له راغلو، ما ته ډاکټر صاحب زه لږ غونتې تا نه ایکسپیرینس ګین کوم، خو زه ایلوپیتھک ته خیرآباد ویم او هومیوپیتھک خپلوم. دا څومره د اعزاز خبره. بالکل. زمونږ پاونډر اف هومیوپیتھی ډاکټر فیډریک سیمویل هانیمین صاحب چې و دا ایم ډي ډاکټر و، پیدایش د فرانس و، ډیوټي به یې جرمني کې کوله. د 14 کالو لور پیغله هغه نه د اپینډکس اپریشن کې مړه شوه. هغه دا ووایي چې دا زه ډاکټر وم، زه ماهر وم، ما نه لور ولې مړه شوه؟ هغه ریزاین ورکړه، ډاکټري پرېښوده. بیا د مختلف کتابونو ترجمې به یې کولې. په هغه ترجمه کې دا یو سوال راغی چې د اور سوی په اور رغیږي، آگ کا علاج آگ سے کرانا. لکه تاسو وګورئ د یو انسان لاس وسوځي نو که دا ته اوبو کېږدي دا پولې کېږي، خو که دکه اور تپ ته ونیسي نو ټیک کېږي. دغه شان
علاج بالمثل راويسته صحیح پاغي کې چیرې نو د هومیوپیتیک ایجاد شو هغه اهلی کتابو کریسچینو بخنه الله ورکي خو د دنیا له داسې یو تحفه ورکړی را چې زم کې دی چې الله پاکي وبخي ځکه چې د کارسینوما ما سره په دې 29 سال کې د کینسر په سونو مریضان خښوي دي چاته بریسټ کینسر چاته پروسټیټ کینسر چاته سټمک کینسر چاته نور داسې کارسینوما چې هغه علاجونه کړو ګریډ 2 کې ګریډ 3 کې او په کیموتراپي باندې په مختلف قسم علاجونو باندې او زموږ د هومیوپیتي په برکت باندې الله پاک روغ رمټ کړی او صحت یاب کړی دي زه یوازې د خپل ځان نه په سونو په زرګونو په لکونو ډاکټران په دنیا کې هومیوپیتیک شته او په هغه کې چې موږ کله کانفرنسونو لزو هغه کې یو نه یو ډاکټر خامخا داسې یو واقعه بیان کړي چې بالکل موږ حق حیران کی چې د هومیوپیتي کې دومره کمال شته نو زه د دې د وجه ګرانو کتونکو دا وره چې هر قسم رکاوټ راغی د صحت معاملې کې نو خامخا په خپل علاقې کې یو پوی ډاکټر هومیوپیتیک طرف ته ځو داغه نه مشوره لې تاسو ته ریکوست کوم نو ان شاء الله په سونو کې په زرګونو کې به الله پاک تاسو مسله حل کوي او د لکون نوم بچ ساتي کله چې چیل پاړو شي لکه انسان کې هر یو شی چیرې الله به مقصد نه پیدا کړي نو چې کله یو ډاکټر کله د دنیا غټ سرجن شي دا غټ ډاکټران یادوم جی او دی چیل پاړو کې یو ګردې کو لوکړه هغه نه سټون لري ک هغه نه سیست لري شو ارڅ چو اوس چې هغه دوباره بندي صحیح نه هغه شان نشي بندول څنګه چې الله پاک جوړه کړي بالکل د مخکې روزه کې یو زما یو دوست کسٹم کې افسر دی ما تاسو کومه څنګه وی خېما وی ډاکټر ته په ما هډیر تکلیف تیر شو مې څنګه وی اپریشن مې کړو اپریشن نه پس بیا را باندې درد راغی وی چې ایکس رے مې وکړ نو هغه کې سیزر پاتې شو اوهو هغه سیزر پاتې شو نو هغه بیا چیرې نو او هغه ډاکټر لمونږ لاړو هغه ډاکټر موږ سره ډېر ښه طریقې سره یو ډېر ښه اخلاقو کې ملو شو چې کاینډلی چاته وایم او سبا راشه دا به زه لرې کړم او بس غلطي را شوې ده نو هغه غلطي هم اکسپټ کړه خو کوم چې د کسټم د افسر و زما دوست د انتهایی شریف انسان منځګزار انسان دیندار انسان نو مې اوس څنګه وي بالکل ټیک یم بس یو ورځ تکلیف و نشه راکړه هغه سیزر یې لرې کړو دوباره بیا سټچ وکړو او مطلب زه اوس بالکل ټیک ټاک یم خو دغه حل جی د ډاکټرانو دغه حل زموږ د زندګۍ تاسو وګورئ په سوشل میډیا اکثر ماشوم راولي روغ چې وګوري نو بس هلته هړتالونه شي جلسې شي او سړکونه بند شي ډاکټر غلط استنو لګوله غلط نو زه دا یو ریکویسټ کوم په سکرین په پرده چې ګران کتونکو چې څونه ایم بی بی ایس ډاکټران دي یا ایلوپیتیک چې کوم ټیکنیشن دي یا هر څه چې دي کم چې لکه لاندې طبقې والا کم ټیکنیشن دي خامخا د یو سینیر ډاکټر نه مشوره لې چې کله انجکشن لګوي یا ډریپ خېجوي یا دوايي ورکوي خامخا د مو سینیر کم تاسو هاسپیټل کې وارډ انچارج وي هغه کې ډاکټران وي دا غي نه خامخا مشوره لې ځکه چې اولاد یو داسې خوږه میوره چې دې کې معمولی انسان باندې تکلیف راشي دا انسان بالکل بیا هایپر کیږي بالکل لیونی کیږي ډیر موږ داسې ولیدل نو دا یو ریکویسټ کوم چې لکه خامخا چې د یو سینیر ډاکټر نه مشوره غشتل پکار دي او بیا راغه ټریټ کول پکار دي تhank you ډاکټر صاحب څنګه تاسو دغه الوپاتیک والا خبرو کوم د سره زه هم اګری کوم داسې مخکې ته ماته هم څه انسیډنټس راغلي دي نو هغه سټوري کوم نو دا پروګرام به زموږ وګړي نو بیماری به موږ ډیسکس کوو موږ د اصلاح خبرې ډېرې کوو بالکل او د تنقید خبرې باندې کوو بالکل ډاکټر صاحب دارنګ موږ سره یو بل روډ د کوټه نه تعلق لري مهران نو مې 20 کال عمر دی وایي چې زما مور پلار خو نارمل دي خو دی فزیکلی ویک دی نو د دې لپاره څه میډیسن څه علاج دا خو به مو شو خو تاسو یو خبره دا مو کړئ چې هومیوپیتیک ایلوپیتیک کې فرق سره او تاسو په کم انسټرومنټ باندې لکه چیک اپ کوي فیس خو ما 200 روپیا یاد کړئ زما 200 روپیا فیس ته هومیوپیتیک کې د مریض علاج کیږي صحیح ایلوپیتیک مین انګریزي علاج دا وضاحت په دی وجه کوم چې ایلوپیتیک ډاکټر صاحب خبرې زمونږ روانې دي خو دلته کې دمه هم ضروری ده نو دی له هم دمه ورکو مونږ هم دمه اخلو نو ګرانو کتونکو یو ورکوټه غوندې بریک اخلو چېرته ځئ مونږ سره اوسئ
ویلکم بیک. ګرانو کتونکو خبرې اترې روانې د هومیوپیتیک او الوپیتیک چې کوم تاسو مختلف ویل نو سر درته مختصر ووایي. مختصر جی هومیوپیتیک کې د مریض علاج کیږي او الوپیتیک انګریزي کې د مرض علاج کیږي. مرض زه به دا ویم چې هیرا بچي ستا ټوخی دی، مثال زکام دی، ټوخی دی ستا، نو دی خو تعالی مطلب دار دی صرف بار د ټایم بینګ داسې انټي بایوټیک به درکي، انالجیسک به درکي، انټي الرجیک به دله درکي، ستا مطلب دار وقتي طور هغه زکام او ټوخی به ټیک شي. مونږ له چې کله داسې مریض راشي نو مونږ کاز ګورو چې وجه څه ده، دا وجوهات څه دي، نو بیا د هغې مطابق روټ ته ځان ورسو، دوايي ورکړو، نو هغه ټوخی پاره ور ټیک شي، بیا دوايي نه خوري ور ټیکي. داسې خلک شته چې هغې باقاعده جیب کې انټي الرجیک ګولۍ ایښي، وایي دا مې عمر دی، وایي بس روزانه چې دا مې نه اچولی، نو د سارې ډېر په بد حال او دا انتري شوي او دا زکام وي او که نه، نو دا الوپیتیک کې دا ټریټمنټ دی، په هومیوپیتیک کې کمپلیټ ټریټمنټ دی. کمپلیټ ټریټمنټ څه ته وایي چې ته دوايي وخوره، ته ټیک شوې، بیا دوايي نه خورې او ته ټیکې، دا کمپلیټ ټریټمنټ دی. باقي چیک اپ چې نو زه په ایکولایټ مشین کوم، په 93 کې دا چې نو ما د چاینا نه د دې کورس کړی دی، 2 پیرې تللی ما، یو پیره مې میاشت تېره کړې، یو پیره مې 2 میاشتې تېرې کړې دي. دا یو اله ده، زه په لاس باندې ګرځوم، دا موږ ته انډیکیشن راکړي د مرض، کوانټیټي نه ښیي. لکه اوس کډني سټون دی، زه ګورم چې کډني سټون شته که نه، اوس هغه سټون څومره دی د هغې لپاره فردر بیا زه مریض ته ته الټراساونډ وکړم. دغه شان پروسټیټ دي څومره دي د هغې لپاره موږ الټراساونډ کوو. د دې نه علاوه داسې نور هم خبرې شته چې موږ معده وګورو، ایچ پایلوري شته خو کم ځای کې ده او څومره ده، هغې لپاره بیا چې نو فردر ټیسټونه دي، انډوسکوپي ده وغیره وغیره، بیا موږ مریض ته وایو چې ته داسې وکړه. د دې نه علاوه ګرانو کتونکو یو بله خبره هم کوم ډېره ضروري او دې ته لږ غور سره غوږ کېږدئ، وګورئ. بعضې هومیوپیتیک زما شاګردانو کې ډاکټرانو کې شته چې هغې انالایزر مشین پیدا کړی دی او ځان سره ایښي دي، او هغې اکثر دا وایي چې یاره موږ پټ مرضونه ښکاره کوو، او هغه داسې لیپټاپ لګېدلي، په هغې کې یو سکیلټن جوړي او داسې لاس کې ولې یو سټیلو راډ ورکړي او په یو منټ کې چې نو هغه ټول بدن سکین کړي. نو دغه ډاکټر ته ووایه ډاکټر صاحب زما نه علامات واخله، سټیتوسکوپ در سره لري، بی پي سیټ در سره لري، خو یې ما له په باډي انالایزر مشین چیک اپ مه کوه، دا غلط دی. که هغه تا ته وایي چې دا څوک دی، دا ډاکټر عبدالرشید خان ویلی دي، په خیبر ټي وي راغلو، چې باډي انالایزر مشین چیک اپ باندې چې نو تاسو انسانیت له دوکه مه ورکوئ. کوشش دا کوئ د هومیوپیتیک د علاماتو ساین سیمپټم ورسره ډایګنوز، فزیکلی معاینه، د هغې سایکالوجیکلی معاینه وکړه او هغه له ټریټمنټ وکړه. خو باډي انالایزر مشین چې دا ګپ دی، زما چې څونه ډاکټرز کولیګس دي یا شاګردان دي، دې ته زه ریکویسټ کوم چې دا مشین لرې کړئ، ځکه چې دې سره زموږ د هومیوپیتي برادري بدنامي کېږي. ټیک شو ډاکټر صاحب، دغه رنګې ما د مهران روډ تپوس کړی و، فزیکلی هغې ویک دي، نو د دې علاج یا څه میډیسن صحیح دی وایي چې زموږ والدین چې نو هغه نارمل دي، خو زه بدن کې کمزور یم. د دې لپاره په بایوکیمیک کې بچي زه دې ته به دا ووایم مهران ته چې کلکیریا پاس یو دوايي ده، بایوکیمسټري کې 6x کلکیریا پاس، دا ځان له راواله د ویلمار شوابې او ورسره الپلپا په کیو طاقت کې راواله، الپلپا په کیو طاقت کې راواله د ویلمار شوابې، دا استعمال دی کې 2-3 میاشتې انشاءالله د به هایټ هم جوړ شي، د به گروث هم جوړ شي انشاءالله. ټیک شو ډاکټر صاحب، تاسو د هایټ خبرو که دلته کې، نو زه به دا کوېسچن کوم چې د هایټ زموږ اصل کې کم عمره پورې سیوا کیږي، یا د هایټ اصل کې وجوهات څه وي، او بیا په دې هومیوپیتیک کې د دې علاج؟ هومیوپیتیک کې زه به دا ووایم چې حدیث مبارک دی لکل داء دواء الا الموت، د هر مرض علاج شته. صحیح. خو بس افسوس دا دی پوه ډاکټر پکار دی، بالکل تجربه کار ډاکټر پکار دی، قابل ډاکټر پکار دی، خدمتي ډاکټر پکار دی، اخلاصي ډاکټر پکار دی، چې دا ټولې خبرې پکې وي که نه، او چې دې د خدمت په شکل وي. نو انشاءالله زه الحمدلله مونځ کې صرف دا سوال کوم، یا الله دومره مریض راولي چې زه ورته ورسم، دا زما الله نه سوال دی. یا الله هغه مریض راولي چې ته پکې شفا اچې، یا الله هغه مریض ماله مه راوله چې شفا پکې نه. عقیده پکار ده، روغه پکار، تجربه پکار ده، چې څونه تجربه زیاتې نو دونه به د هغه ایکسپیرینس
د هغه به مریض الله شفایاب کوي. صحیح. بل تاسو خبره وکړه چې لکه د هایټ دپاره لیمټ دا د 25 ایرز پورې چې دا ممکن دی. د 25 ایرز نه بعد بیا ممکن نه دی. تاسو وګوره چې کله 18 نواله 19 20 21 کې آرمی ته چې څوک اپلای وکړي نه یو ډېر ورکوټ یې لږ تلي خو چې کله داسې یو کال نیم بعد یې رشته دار وینه لږ تا نه څه جوړ شي. ولې د ایکسرسایز کې بالکل دی باقاعده سارې منډه وي دی جیم جوائن کوي دی ایکسرسایز کوي. تاسو د هغې باډي سټرکچر چې وګورئ که نه نو مین خبره ایکسرسایز دی. بیا دویمه خبره ده چې هغه الریډي جاب کوي هغه چې نو خپل زندگی او مینټین ساتل را یو ډیسپلین کې چې بای سار وختي پاسېدل دي او منډه وال دي بیا دا ډیوټي را بیا دا ډیوټي را مطلب دا چې خوب هم په ټایم ټیبل دی. زما ډاکټر هارون چې دی کیډټ کالج نه فارغ دی او زما یو بل زوی مامون رشید ناغم چې نو اوس بیجاین کې ځکه چې ټولو کالجونو کې اپلای کړی را کیډټ کالجز کې خو د نومبر او د دسمبر کې چې نو هغې کې بیا ټیسټونه کیږي نو بس که هغه لاړو نو بس هم چې نو بس عثمان ډاکټر هارون دنګ دی. ولې هلته کیډټ پاتې شوی نو چې کله یو انسان ایکسرسایز کوي ګرځي او په ذهن یې بوج نی او بدن کې بیماری نی یو دا مسله ده چې انسان ګروت ودرېږي نو د کې که دننه بیماری وي او دی غریبي نو مور پلار خو دله علاج نشي کولی. بالکل هغه ولا رزق پیدا کړي که علاج ولو کړي نو د هغې د وجه هم دی لږ کمزورې پاتې شي. کم انسان چې احساسي کمترۍ کې هم کمزورې پاتې کېږي. کم انسان چې په سټډي هم کمزوري یا هر ځای کې مشران بس ورته دلته ولې ناست دی او هلته ولې ناست دی نو دی مطلب ډیسرټ شي. چې کله انسان ډیسرټ شي د ده باډي گروت سلو شي نو کوشش دا کول پکار دي د بچو حوصله اوچتول پکار دي چې د بچو حوصله اوچتېږي دی به په بره روان ډیر کم دي چې هغه جینیټیک وي پلار دنګ نو بچیم دنګ شي مور دنګ نو بچیم دنګ شي نو دا نیچرل خبره ده. بالکل ډاکټر صاحب خبرې اترې خو روانې دي بیمارۍ ډسکس کېږي خو اډرس بدلته کې مونږ یو ځل بیا منشن کوو. صحیح ده او سر زما بیا بلډ پریشر ته هاي کېږي نو سر دا خو منشن کوو ځکه چې زمونږ په اخره کې دغه ګیلې راغلي دي زمونږ ورونو خویندو ویلي دي. ګرانو کتونکو یو خو تاسو ته په سکرین باندې سکرال چلیږي موبایل نمبر راځي واتساپ نمبر راځي. زما دوه برانچز دي زما کلینیک یو مردان کې دی یو په 400 کې دی. مردان کې شمسی روډ نیس قائد اعظم کالج ژوندون هومیوپیتھک کلینیک ډاکټر عبدالرشید خان جمعه هفته پیر جمعه خالی او ګل په مردان کې یو ورځ مخکې ټلیفون کوي نمبر لې بل جی په 400 کې چیرې نو منګل بود جمعرات زه په 400 کې پارو کې اعظم چوک المصطفی پلازا ژوندون هومیوپیتھک کلینیک ډاکټر عبدالرشید خان. بل یو ډیره ضروري خبره مې ذهن کې راله د دې اډرس پورې چې ګرانو کتونکو یو خبره کومه بله ورځ یو کس د انګلینډ نه میسج کړی دی واتساپ یې کړی دی چې ډاکټر صاحب زما لور د هغې ته بریسټ کینسر دی او ما ته یو دوایي وښیه. داسې نور هم کراچۍ کې یو ځای بل ځای نه واتساپ راځي. ګرانو کتونکو دا واتساپ نمبر چې ما تاسو ته درکړی دی دې کې به زه تاسو ته لاره ښیم تاسو ته به ترتیب جوړوم چې کومې دوایۍ باندې زه پوهېږم دا زما ایمان دی چې زه به تاسو ته دوایي ښیم. زه به چرم دا کنجوستیان کوم زه به چرم تاسو ته دا نه ویم چې تاسو مال راشئ او بس ټیک پشئ زه به چرم دا ونه یم. خو ګرانو کتونکو په واتساپ باندې چې زه ایکسکیوز وکړم یا زه تا ته یم چې د خپل علاقه کې یو ډاکټر ته لاړ شه نو دا بیا بار بار میسج چې کوې نو زه ډېر زیات خفه شم چې ګوره زه د دې دنیا دپاره زه څه کومه او د هغې نه یې البدل دي ماله په بدل کې څه راکوي. نو کوشش دا کوې دا زه ریکویسټ کوم چې کله ما ته واتساپ کوې که هغه د افغانستان نه دي که هغه د یو اے ای نه دي که د امریکې نه دي که د انګلینډ نه دي که د یورپ نه دي که د میډل ایسټ نه دي هر ځای نه چې که پاکستان د هر ځای نه دي نو تاسو کاینډلی زما خبرې ته غوږ دی او زما په خبره باندې یس کوئ. چې ټیک شو ډاکټر صاحب اډرس خو وښودلی شو بټ دلته کې به وړه غونې دمې له ځو ګرانو کتونکو یو وړه غونې دمه اخلو چېرته ځي موږ سره اوسئ.
ویلکم بیک ګران کتونکو په خیر راغلی. ډاکټر صاحب راځو یو بل خور میسج به شاملو. دلته کې موږ سره مهوش د مردان سره تعلق لري. سر په مخ باندې ویښته او د بې اولادۍ د 10 کالو نه سر دغه مسله ده. بچی خبر دا سره چې کله سټیمولیټینګ هارمون ډسټرب شي د زنانه او د دې د پیریډز د ماهوارې ډسټربنس راشي نو بیا بچی نه کیږي. د دې لپاره په هومیوپیتي کې بهترین او کامیاب علاج ته ګران کتونکو که چاته هم د سټیمولیټینګ د هارمون وجې د ټیوبس یا داسې نور د هغې څه پرابلم وي نو تاسو په خپله علاقه کې یو پوی قابل هومیوپیتیک ډاکټر ګورئ، هغې طرف ته تشریف وړئ. څنګه چې تاسو وی چې دا ماشومه دا زنانه چې رنده د مردان وه نو زه هم د مردان یم کنه نو زما خیال دی چې پخوا خو به ټانګې وي، اوس خو چنګچیان دي 10 روپۍ به لګي په مردان کې زه دننه یم نو دا رې باقاعده راشي. ما خو چاته دا نه ویل خو دې ته وایم چې دا ما سره لوکل ده دا دې بالکل راشي دې له به علاج وکړو، دواګانې به له وغواړو او علاج به له وکړو هومیوپیتیک. انشاءالله د دې د مخ د اضافي ویښته به هم ختم شي او الله پاک به ورله د خوږه میوه د اولاد په شکل انشاءالله ورکړي. انشاءالله. ډاکټر صاحب په دې مخ باندې د ویښته راوتو اصل څه وجوهات دي او که هومیوپیتیک د دې ټریټمنټ شته نو بیا زموږ ځینې فیمیلز چې کوم دي لیزر ټریټمنټ کوي. لیزر ټریټمنټ خو ښه نه دی که نه جي کله چې یو ویښته تا وویسته نو هغه به د هغې نه غټ راخیږي جي بالکل همداسې ده. دا خو لیزر تراپي خو بس غریبانان یې خو نشي کولی. صحیح. ټول چې دی نو زما زوی دی خو هم ډینټل سرجن دی نو ما ته وی ډرماټولوجي به وکړم او سکن لیزر تراپي به وکړم. تایلینډ ته ځم، مې تایلینډ ته مه ځه، هېڅ ضرورت نشته. مې دا مریضان به تاله راځي او بس بل شی به ترې جوړ کړي. د ټولو نه اهمترین خبره به چې دا ده چې زمونږ فیمیل کې زمونږ زنانو کې تقریبا پرده ختمه شوې ده او چې کله پرده ختمه شي نو خامخا استاد زمونږ میندو ته وګورئ، مشرانو ته وګورئ، بالکل نه په مخ ویښتو وه نه چېرته هغه پخواني طب بد کریم به ودونه غوندې که نه شیشې بوتل به او بس یو شنه سرخي وه او بس دنداسه به وه په هغې او خو ښکلې مطلب اوسه پورې تاسو ډېرې مشرانې ووینئ داسې چکلیټي ښکلې مخونه مزیدار نه کریمونه یې لګولي نه څه نور څه کړي دي. اوس خو چې نو پخوا به د نارینو سکاوي وي که نه، اوس خو پالرې جوړه شوې د جینکو نو بس خلک هم پرې لکه دوکه کېږي. هغه عمر شریف ته خدای پاک وبخښي هغه به خبره کولو وي دي وي چې اسرائیل علیه السلام راشي ماښام یې دي ویل ساره خو دا یو شان وه او نن بدله را. داسې یو جرنل خبره زه کوم که نه چې بس میکاپونه دي او د میکاپ سره د کیمیکل سره په مخ ویښته هم رالل، شکلونه هم خراب شو، ویښته هم خراب شو او بس چل ولا نور دي چې اوس څه وکړو. او سر نن سبا خو کومن خبر دا چې زموږ خوراک سم نه دی. خوراک خو زموږ هایبریډ دی خو دا خوراک خو صرف د جینکو لپاره خراب نه دی که نه هلکان ولې نه خرابېږي. صحیح. دا هم یو سوال دی که نه دې کې اوس یو بله خبره پخوا به زنانه چې جینۍ به لویه شوه نو مور پلار به دا نه وي چې ته غټې ته نری یا ته تورې یا سپینې. اوس چې جینۍ پیغله شي نو هغې سره خپل ځان احساس پیدا شي وزن کموم نو په وزن په کمېدو دا نه پوهېږي چې یاره زه یو نیوټریشن رونیسم او هغه علاج بالغذا زه وکړم کومې غذا سره زه غټېږم ابه نه خورم، کومې غذا سره نه غټېږم ابه خورم. ټیک شو که نه جي نو دوی خو بیا دا نه پوهېږي دا جینکۍ خو بیا په دې نه پوهېږي چې یاره زه کوم څیز وخورم او کوم څیز ونه خورم. صحیح. نو په دې وجه هغې کمزورې پاتې شي. صحیح. ډاکټر صاحب موږ سره دغه یو اخرنی کوېسچن دی. ریشما نوم یې د 25 کالو ده نو خاصه تعلق لري ګال بلیډر سټون دی سر ورته. د ګال بلیډر سټون خو بهترین علاج ته ګرانو کتونکو تاسو ته زه یو خبره کوم چې هر کله چاته هم په تریخي کې کاڼې راځي نو د تریخي خوله خو بند دی خو دا د تریخي په دې جوس کې چې نو دا لکه ختمیږي دا واپس جوس شي او دا سټون ختمیږي. نو که چاته هم څه پرابلم وي تاسو یو هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته لاړ شئ علاج وکړئ د 3 میاشتو نه والې 6 میاشتو پورې د تریخي کاڼې کمپلیټ ختمیږي. تھینک یو سو مچ سر. بیا هماغه شانې زموږ د څه کوېسچنې ډسکس شوې او څه بیمارۍ پاتې شوې نو سر دلته کې موږ سره د شو وخت ختمیږي. تاسو که خپل کتونکو ته یو ورکوټې غوندې پیغام ورکول غواړئ. صحیح ده. هیره بچې دا انسان نه چې غټ انسان جوړیږي نو دا لکه دې په خپله
عظیم نه جوړیږي بالکل دا د دغه کردار عظیم جوړ شي لکه زموږ چې څنګه ډاکټر عبدالقدیر خان بالکل او یو اټومي طاقت یې جوړ کړ اسلامي مملکت پاکستان جی نو هغه محنت کړو نو هغه کردار باندې یو غټ انسان جوړ شو نو ګرانو کتونکو تاسو ته یو خبره کومه که تاسو وایئ چې موږ د په دنیا نور سپوږمۍ شو او په آخرت تم چیرې نو کامیاب او کامران یو نو کوشش تا کوي چې د انسانیت خدمت وکړي او چې څونه تاسو نه ښه ښېګړه کیدی شي د انسانیت سره نه هغه ترسره کړي په دې ټول پروګرام کې ګرانو کتونکو که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دک میلو شوي تاسو ته پې تکلیف میلو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بخښنه غواړم د لوی الله په امان थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब तاسو د وخت راکولو ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو څنګه تاسو وکتل بیماری ډیسکس شي او څه بیماری ما سره پاتې شوي نو وخت کمې په وجه باندې ان شاء الله په نیکسټ پروګرام کې مونږ دا بیماری ډیسکس کوو اوس مالا او ډاکټر صاحب له پرمیشن راکړي د بل پروګرام پورې د الله پامان